مسجد مونږ خو د دې ځای اوسېدونکي په سن 36 کې دلته راغلي یو او دا دوه مې زامن دي او معروف شو هغه د جبې سیټو ویشت مړ شو او جبار تانهدار ایستلی و دې چوکۍ والا د ده حق هم نه و چې دی ایسته 4 ورځې په دې ځای ویشته او مړ یې کړ د شپې په داسې ځای کې ورته ولاړو دوی چې هغلته هوټل نه ډوډۍ رااخیستا نو هلته به یې نیولې وې تاڼه کې به یې بند کړې وې چې په داسې سزا یا څه وې نو بېلې به وې او په ده باندې اوسه پورې هېڅ هم نه او دی چې راغی نو په ده باندې هر څه راغلی ده پیسې اخیستې د جان علم نه 10 لکه روپۍ مخکې اخیستې دي او د هغې په دغه کې اوس دغه لوی راله مړ کړو چې بلې بل هم دعوې کړي دي او 8 دعوې پې کړي دغه د سیشن جج نه مې د هغه رااخیستې او د ده دعوا مې نه ده رااخیستې چې په ده به څو دعوې باندې زما دا ووتو لاړې روټۍ پسې ماښام روټۍ راوړه چا ولې هوټل نه راواستې یو وسه بل میلمه و دلته موږ سره یې کار کو ګلکار دی د سوات نه راغلی دی هغه دوی چې لاړل په باندې 9 بجې وې هغه میلمه رینګ وکړو وایي یاره پولیسو د لرور ویشتو زه ترې وتښتېدم زه یې میشتم خدای بچ کړم او هغه یې ویشتو پته نه لري چې څه چل به یې ورسره کړی چې موږ لاړو هلته اینې پرتې وې زما ورور نه و دوی اوچت کړی و 3 ګنټې ګنجۍ هسپتال کې په بنده کوټه کې ساتلی و چې وایي دا ایسته ختم شي چې چاته ونه وایي دوی یې وجل او بوجۍ کې یې بندول زموږ د ځمکې تنازع ده د 15 کاله موږ په هغې کیس وچلو بیا د هغې فیصله وشوه راضینامه هم وشوه هغه راضینامې نه پس هغه پراپرټۍ ډیلران چې کوم وو هغوی موږ څخه په هغه روغ هغه شان ونه چلېدل پیسې پولیسو له ورکوي ایسي چوله یو عاشق حسین ایسي چولی 4 کاله مخکې پیسې ورکړې او عجب ایسي چوله هغوی دې ځینه موږ بېګونه اوچت کړو بغیر ورنټه بغیر پایاره پنجاب ته ویوړو او هلته یې جمع کړو راپسې 2 کیلو چرس واچول ډیلران یې رانه ساز کړل موږ دلته خپله مزدوري به کوله خپله زمینداره کوو او سم دم خلک وو زموږ دلته نښه ترونه مې دي تره زامن مې دي غټ خاندان هم دی حجره جومات هر یو شی هم شکر دی ښه برابر دی دغه شیانو ته زموږ څه ضرورت نشته دی دوی موږ نه ډیلران ساز کړل دې عجب ایسي چې 4 کاله مخکې موږ دغه شان پنجاب ته رانه میلمه هم بوتلو کلیوال مې ملګری مو دلته زما دا رور دا کوم چې اوس ویشتو دی هم بوتلو هغه دغه ځای نه موږ کیسونه برې شول بېګناه پرچې وې راووتو هغه دې کې پراته دي د هغې یو اډر پروت دی اټیسټ اوریجنل اډرونه مې د هغه ځای نه راوړل د پنجاب نه راسه پراته دي په یو افسر پسې دا ما وګرځول د سپي نه راواله د ډي پي او پورې دا ټول میله و چا زموږ خبره هم نه اورېده بغیر پایاره بغیر ورنټه زما رور یې دقه شان ویشتو او پسې 12 پایارې دپې پې ولګولې چې دا په دې کې موږ ته په کار و په دې کې او برنه قسم دم سړی راله 15 ډزه ویشتو او د پاسه پې ټوپونه یې واله هغه بیا په هسپتال ته چې موږ ویوړو هسپتال کې وتاتکړۍ لګولې وې او ډاکټران یې خپل یا د پیسو او یا دباو یې کړل هر څه یې وکړل موږ له نه خپل مریض راکو نه یې بل خاص هسپتال ته جنډ کو عقل ته یې ساتلی و او تشې پټۍ پې لګولې وې هغه یې خراب یې کړل ولا زخمونه هغه چې د ښه کېدو نه ووتو د هایکوټ نه د هغه ضمانت ما وکړو راویې مې ایستو ویې مې وړو پېښور هسپتال ته ویې ویل دا اوس نه ښه کېږي 15-20 لک روپۍ ځمکې هم خرڅې کړلې هغه پسې م ولګولې هغه خدای دغه ټیمه پورې لیکلي وو او دغه ټیمه پورې بس والله ولا هغه جان ښایسته کو لاړې د دنیا نه بېګناه برناقه نه ورته د خپلې ګناه پته شته نه ښه نه بد چې دا په څه ماسه وشو پنجاب ته دی کم جرم کې بوتلو پنجاب ته دې ځینه بغیر پایاره بغیر ورنټه اوچت کو په ټیم کې ما په دې سیچو باندې عدالت کې مې کیس وکړو چې تاریخونو له تلو راتلو د زه مو پسې اوچت کړم زه یې مې وړم دغه 2 ورونه و موږ او موږ دواړه یې ویوړو په پنجاب دا سپینګیری پلار مو دا پیرم چې اوس دا را بدل شو زما د رور دې نه مخکې ما نه موټر سایکل بوتلو په هغې پسې 90 پرچه ولیکله وایي یاره دغه شان د دې کلي ډېر مشران په ټیم په مقام ولاړو چې ده ما نه موټر سایکل روانه په موټر سایکل ما بوره راوړه غواله او د بوتلو هلته 400 ډیلر یې رانه ساز کړو زما میاشت ټوټل نه وه شوې چې زه جیل نه راوتی وم د بیا ما پسې
بې ګناه راووتم 14 میاشتې پاس کیس مې بری کو ده ویل چې بیا را باندې څه کیس ونه کړي بیا یې راپسې بل مغرور یې کړمه د هغې د پاسه رور باندې مې پرچه نه وه نه پیسه دعوه وه نه ښه نه بد 15 ډزې یې راله د شپې ویشتو او د پړاو چوکۍ په ایریا کې ویشتو د ده ډیوټي په توډیر کې وه ذاتي مخالفت موږ څه ساتو او خپله زمونږ کم مخالف دي د ځمکې تناظم ده کومه هغه خلک پیسې والا دي د سیاسي خلک دي دغه برابر دی تعلق لین دین هغوی مونږ غریبانان خلک یې دغه شانې راسه وکړل د هغه سره نه راله مخامخ راځي نه ماته خپل غل وس معلوم دی نه زما د رور څه پته لګي چې دا په څه خبره لاړې او په څه خبره 15 ډزه ویشتو دا واړه واړه بچي ته پاتې شوي 15 بچي دي دا د هغه کشر زوی دی دغه یې مشر زوی دی په دوی به موږ څه کوو ځه دا مسلماني ده چې یو مشر تا ته وایي ډي پي او له لاړم ډي پي او راته وایي چې ښی کړي چې ایشتی دی دا سجاد چې دلته په مردان باندې دغه زما د دې ورور دا 2 زامن دي 3 لوریانې دي هغه بغیر پایاره بغیر ورنټه صرف او صرف د پیسو او د تعلق او د دنیا د لالچ دپاره زما رور یې ویشتو بیا یې هلته راسه دا زیاتي وکړل چې ښه د هغه علاج نه کېدو هغه په دغه اسپتال کې دغه شان لکه د لاوارثو پروت و زما د والد صاحب تبلیغ کې و 4 میاشتو له تللی و او زه یې مغرور کړم وایي دا د رور ویشتو زه دلته په خپل ځای کې وم وایي دا د رور ویشتو او بیا یې په موږ داسې وکړې زموږ ګاډی یې ویشتو 4 ورځې پس عجبي سي چې خپل موبایل په تاڼه کې دن نه ایښتی دی او ویلي دا ظاهرشاه موږ سره مقابله وکړله او خپل رور هم ترې ولګېدو او موږ بچ شو او ګاډی هم دغه شان ولګېدو کم مشران مې دي هغه ډي پي او د ضلعې مشر و هغه له لاړم زما خو نور څه وس نه کېدو هغه له لاړم هغه ماته ویل ښی کړي چې ایښتی دی هغه ویل پرېږده هغه نه خو راله څه خیر راځي دوی به ماله څه راکړي زما خبره څوک نه اوري اوس ما پسې دوی 10-12 دپې لګولي پرون هم راغلي 10-12 ګاډي ما ورپسې ټوپک راغیستی دا د پردی ابۍ بچي به راباندې دا کمې سیچوم چې دی کم تاڼهدار دی راباندې به یې مړه کړي موږ به مړه کړي دا واړه به هم پې پاک مړه کړم خو چې څو پورې ما له انصاف نه یې کړی زه به ورسره دقه شان کوم نه قانون منم نه یو پولیس منم او نه یو سیچو منم نه د چا نه انصاف غواړم که ما له انصاف پې وکړو زه قانون ته یم بیا غاړه ږدم او ورسته په ما پسې ناجیزه 8 پایارې لیکلي دي د دې نه مخکې نه زما په دې رور یو پایار و په دقه شپه یې په ده پسې 10-12 دپې هم ولګولې او دوی ته بیا سور کاپر هم شو او مړ یم کوي دغلته ویم شتو راله ډیلران هم رانه دوی ساز کړل اوس دې لی راورسولمه چې د ماشومان او د سیل مې ټول کور راله کوتره کوي چې یو سړي له یو رور یو هغه وله بېګناه ولي او د هغې د پاسه بیا راځي وایي چې ورګه تاسو هم پسې دل کمه نو هغه د چا څه پروا ساتي زه نور دقې ته یې مجبوره کړی یم چې دا پردی ابۍ بچي به یې راباندې سبا ایښتي که یو سړي په وس کې او ما له انصاف کوي خو ودې کي کېدین راسه په قرآن قسم دی په ما باندې یو پایار ثابت کړي چې دا موږ په رښتیا کړی دی زه به ورته په قرآن لاس ږدم چې دی ما ته په دروغه کړي ټولې زه یې بدنام کړی یم زما رور یې بدنام کړی دی صرف او صرف د دوی سیاسي خلکو او د دوی د پیسې دې ځای ته یې زه راورسولم چې نن یې زه دې ته مجبوره کړی یم چې نه د قانون پروا ساتم زه ښه خیال ساتم د ورده یم په خپله مې هم تعلیم تیمه پورې کړی دی ښه شوق مې هم وسو د نوکرۍ سم د سرکار ډیوټۍ سم خو دې دپاره نه چې زه دې څه کې د خلکو نه پیسې لم او مړي دې پې کومه ته کښېنم چا نه انصاف وغواړم چې مشر ما ته داسې وایي چې یاره ښی کړي دي نو بیا به مجبوري پسې دا ټوپک رالم اوس خو ما ایښی دی خو 24 ګنټې مې دې ولیتی او چې کله ما ته په دې درشل را دننه شول د وردۍ والا زه به وله دا سر ولم څنګه چې یې ما له دا رور د شان ایښتی ختم کی یا 500 ته ورسې یا جبې سي چولې دا خپله ډیوټي م رشوت تاسو راوستي دي په نوکرۍ کې مغشتې د دوی په تنخوا ګزاره نه کېږي چې دوی د خلکو رشوتونه اخلي او خلک پې وژني دوی خو قتل عام کوي د خلکو زه انصاف غواړم د وزیر اعظم نه او د چیف جسټس پاکستان نه او د دې نوي ډي پي او نه چې دوی دې راشي او دلته د انکوایري وکړي چې دا معاملات څنګه دي او څنګه چلیږي